پاکستان چې موجود دی دا د ایټم بم برکت نه دی. زه د ایټم بم برکت نه منم. ایټم بم برکت چا راوسته؟ زه د قرآن برکت منم، د مور او پلار برکت منم، د حافظانو قاریانو برکت منم، د علماو مشایخو برکت منم، د بزرګانو اولیاو برکت منم. د ایټم بم برکت نه منم. زما داسې ایټم بم نه دی پکار چې پروت په پاکستان کې ریموټ کنټرول دی په امریکا کې. دا ایټم بم دی. تم ایٹمی قوت ہو. ایٹم بم دی چوکیداری کو. نیم زر نه زیات کسان ایټم بم لګیر چا پیره ولاړ دي. څوک یې پټ نه کړي. یو سړي باندې غله ډاکوان راووت. هر څه چې واغه سړی شو کشو چاته بات کوي یار تمہارے پاس تو پستول بھی تھا نا. و یو تماچه خو را سره وخه مې ځکه نه روښکله ما چېرته داره نه وانلي. زه د ایټم بم چوکیداری کوم. دارانه څوک وانلي کنې نوم مې بیا ختمېږي چې ایټمي طاقت. ما وی راشه څو ماشومانو ختمه کړو ټوټل حفظ ناظري والا څومره ختمه کړو؟ څونه شو؟ 32 ماشومانو ختمه کړو. ستا په دې نختر کې 32 ایټم بمې تیارې شوې. امریکا د دې نه یریږي. ها امریکا تسبونه نه یریږي. اجي صاحب خفه نه شي. تسبونه نه یریږي. امریکا واوره د پاکستان ډاکټران نه یریږي. امریکا د پاکستان د لیډرانو نه یریږي. ها امریکا د پاکستان د لیډرانو نه یریږي. پته ده امریکا چا نه یریږي. ما کنسټیبل ته ویم چا نه یریږي. وی حوالدار نه ویم حوالدار پلار دې د چا نه یریږي. وی تانیدار نه ویم تانیدار د چا نه یریږي. وی د ډي آی جي نه ویم ډي آی جي د چا نه یریږي. وی د گورنر نه ویم گورنر د چا نه یریږي. وی د وزیر اعظم نه ویم وزیر اعظم د چا نه یریږي. وی د صدر مملکت نه ویم صدر مملکت د چا نه یریږي. وی د امریکې د ډونالډ ټرمپ نه ویم ډونالډ ټرمپ د چا نه یریږي. وی د مدرسې د طالبانو نه ټوله دنیا د امریکې نه یریږي. اور امریکا د دې خړسرې طالبانو نه یریږي. طالب د زور نه څه خبرې. او دا مولیان خو ډېر حکمت والا دي. خلکو مولیانو سره څه ونه کړو. تا د مولا پټکي پورې وخاندل، د مولا ګیري پورې دې وخاندل، په سپینه جامه دې ورله داغ ولګو. مولا دې د کم ځای نه کم ځای ته ورسو. د دومره الزامونو تهمتونو باوجود دا مولیان ستاسو بچو ته قرآن ښیي. اصل ترجمه د کسل ادب دی. ته د غټ شیخ القرآن شي، غټ شیخ الحدیث ته شي، خو چې د خلکو نه ادب ختم شي بس ټیک ده چې ختم شي. خیر دی چې ما ته خلک شیخ القرآن وي، چې ما ته خلک مفتی اعظم پاکستان. توجه پخواني خلکو کې ادب ورشه. زنانه تاسو کې نیمه زنانه اوري دلته. پخوا په کورونو کې زنانه لپاره اوچت ځای وغې ته به دونکاچه وي که نه به وي؟ اوس دونکاچه شته په غرونو کې ختمه شوه. د دونکاچې مشرانې زنانه سپین مشرانې زنانه په سپین سر مشرانې زنانه سرپیچک باندې به وخت تړلی. ورشه چېرته یو نیا سره یو مور سره خواښې سره سرپیچک شته. اوسني خلک راځي هغوی پسې خبرې کوي. شته په سرپیچک به یې ویښته تړلي، ویښته به پټو، د مور ویښته به پټو، د نیا ویښته به پټو، ها د انګور ویښته به پټو، ویښته به ټول پټو. په دونکاچه به مونځ وکړو، قرآن به وغواړو، تلاوت به کوو. توجه هغه دونکاچه ختمه شوه. اوس تختپوش راووته د لرګي. هغه تختپوش هم ختم شو. اوس جانماز راوتی دی. دا زنانو ته وایم جانماز راوتی. نن د اوده کېدو کمره شته، مهمانخانه شته، بیټک شته، لیټرین په کور کې شته، کچن په کور کې شته، باتروم پوښتونه ستا په کور کې شته. خو زنانه دپاره په کور کې یو مخصوص ځای نشته. د الله حکم مونځ د مسلمانانو په کور کې مسافر وي. زنانه کله یو ځای جانمازه چې کله بل ځای، کله یو ځای کله بل ځای. پوښتونه ستا په کور کې مونځ دپاره ځای نشته، مونځ هم مسافر دی. پخوا په کورونو کې مخصوص ځای په قول د مولانا احسان صاحب دامت برکاتهم العالی مخصوص ځای مخصوص دی. کور کې یو کمره خاص کا چې سړو دپاره جومات جوړې. ته چې کور جوړې ملک صاحب نواب صاحب یو کمره په کور کې جوړه کا. وایي دا زموږ د کور د زنانو مسجد دی. زنانه به هلته کې د قرآن تلاوت کوي، هلته به مونځ کوي، هلته به ذکر کوي، د قرآن درس به کوي، د فضل مال تعلیم به کوي، هلته به ذکر کوي، تلاوت به کوي. اور که په رمضان مبارک کې زنانه اعتکاف ته کیني هلته به اعتکاف ته هم کیني. که د مستوراتو جومات راځي هلته به د مستوراتو جومات هم راځي. پکار ده که نه ده پکار؟ پکار ده که نه ده پکار؟ مونږ هغه ادب نه ډېر لرې لاړو. نیغولو باندې کاږه نیغه و.